للخلاف في أنه هل للعبد فيه سمع أم لا، وما أشبهه كالموت عقيب القتل، كل ذلك مخلوق الله تعالى، بما مر من أن الخالق هو الله تعالى وحده، وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المصنف الإمام الأجل صدر الشريعة رحمه الله تعالى: وما يوجد من الألم في المضروب أقيم ضرب إنسان، والانكسار في الزجاج أقيم كسر إنسان. قرأ مسألة التوليد في مقام كده معتزلة وطرفنا مشهورة ده. مسألة التوليد كده أو عقيدة لا شيء دي خالق إنسان یا سطح دا اشیاؤں کی چه اثر پیدا کی گی دا پا دو قسمیں، یا بدا مباشرتاً پیدا کی یا پا کی بلا واسطه لکتا دا جگ رواستن دا جگ کی دا راغستن دا مباشرتاً پیدا شو واللہ پا کی پیدا کر یا پا طریقی دا تولید سری لکتا دی ید تا حرکت عارض شو دا دی حرکت پا وجبانی پا قلم کی حرکت عارض شو لکل شروع شو یا استا دی ید تا حرکت عارض شو دا غی پا وجب چابے کی حرکت راغلو تعالی کلو شو نو دی چابے کی جکم حرکت پیدا شوی دی ویدا پا واسطه دی ید پیدا شوی دی قلم کی جکم حرکت پیدا شوی دی دا پا واسطه دی ید دا حرکت پیدا شوی دغه د چابې حرکت ته او دغه رنګې د پندې حرکت ته معتزله تولید وي او وایي چې په دې تولید کې د لیکونکي په خپله خالق دی د ید د حرکت چې دی نو اصل کې دا خالق دی د چابې د حرکت لپاره او دغه رنګې د پند د حرکت لپاره خالق دغه د ید حرکت دی یعنی اصل کې خالق و دغه انسان دی چې څوک حرکت ورکړي. اهل سنت والجماعت وایي چې نه، دې پن کې دا حرکت خالق څوک دی؟ الله تعالی دی. په دې چابې کې د حرکت ته خالق څوک دی؟ الله تعالی دی. دا انسان چې کله چابې تاویه نو په دې کې د تاسو د استطاعت مسله وایي چې معی د دې چابې تاولو سره په دې کې قدرت او استطاعت پیدا شي چابې ته وکړي نو د دغه چابې د حرکت خالق هم څوک دی؟ الله تعالی دی. دغه رنګ یو انسان یو شیشه راواغسته د ځمکې له راواچولو دړې وړې لاړه نو اوس په دې شیشه کې د ماتېدل چې دي دې کې نه د انسان د کسب دخل شته او نه پکې د خلق دخل شته. د خلق واسې هم نشته ځکه چې په عام امور اختیاریو کې هم چې کوم دی د انسان د خلق دخل نشته زمونږ په حیث او دې کې خاص کر د کسب دخل هم نشته ځکه چې کسب خو دې ته وایي چې کاسب د یو شي کسب وکړي نو هغه صفت به د کاسب سره قایم شي او دلته د انسان د شیشه راچې د ځمکې له نو دا دړې وړېتله د دې فاعل نه کېږي بلکې ښکته د دې مفعول کېږي نو کسب ځکه نه دی. یو وجه. دویمه وجه دا ده چې کاسب د یو فعل مکسوبه د پاسه قادر وي که دې وغواړي نو وي کړي او که دې وغواړي نو نه یې کوي. لکه ما دا جګ راغسته روان غسته او نیمې له مې راوسته واپس یې په خپل اختیار کېښود نو کسب هغه دی د پکې اختیار وي او دا انسان چې کله دا شیشه په هوا کې رالړه کړي نو په دې رالړه کولو کې خو د دې اختیار شته د کسب لکه حرکت یې لاس ته راغی صفت د کسب د کاسب سره قایم شو حرکت خو چې کله ده په هوا کې رالړه کړه او ځمکې له راځي نو دغه ځمکې کې چې دا میلاویږي او بیا توتړي ځي نو دې کې نه د انسان د کسب دخل شته او نه پکې د خلق دخل خو پکې نشته دا معلومه ده خو د کسب هم پکې نشته ځکه کاسب د هغه فعل په منع باندې قادر وي چې کوم مقصود وي خو دې په دې نه دی قادر چې په دې شیشه کې د ماتوالي نه پیدا کړي. پوه شوه که نه؟ دغه رنګه انسان چې په بل باندې ډز کوي نو دا ډز چې دی ټوپک ته وباسي دی کاسب دی ځکه ماشین حرکت ورکړي لیکن د هغې نه پس دا مرګ چې په مخاطب کې پیدا کېږي
نو دې کې نه د کسب دخل شته او نه پکې د خلق خبره باندې پوه شوې وایي چې د کسب دخل به پکې وي نو بیا به په دې قادر وي چې د دماغ پورې او سر پورې دا ګولې ورسېد ځان ته واپس راښکلی شو راښکلي شي او بس وي د تیر کمان د تیر وته اوس پکې د اختیار نشته نو دغه کې زموږ اهل سنت دا وایي او معتزله وایي چې دا مرګ چې به د انسان کې د دې قاتل له طرفه پیدا کېږي خالق یې د قاتل او په دې شیشه کې دا کسر چې پیدا کېږي خالق یې څه شی د انسان دی موږ وایي خلق او کسر دواړو له پکې دخل نشته وما يوجد من الألم في المضروب او هغه چې کوم درد پیدا کېږي په مضروب کې عقیب ضرب انسان وروسته د ضرب د انسان نه والانکسار في الزجاج او چې کوم ماتېدل پیدا کېږي دړې وړې تله په زجاج په شیشه کې زجاج کې درې واړه لغات جایز دي زجاج زجاج علامه فیروز آبادي په خپل معیناس کتاب الدرر المبثثه في الغرر المثلثه کې د دې تفصیل کړی دې په الله په مثلثات باندې د ټول مخکنی کتاب د امام قطرب صاحب شاری کړي قطرب دا د امام سیبوی شاګرد او قطرب دا یو چینجی دی ډېر سار وختي پاسي او خپل کار شروع کوي ماخستونه پورې لګي او د شپې آرام کې بیا په بکور باندې پاسي نو دې د امام قطرب صاحب چې دې امام سیبوی را د کور سبق لا نه راوته چې دې ورته مخې ته کور ته ولاړ چې څنګه براو دې کتاب بیا دغه کې واغست نو هر روزانه به دا کار کوي یو ورځ امام سیبوی ډېر وختي راوته خو چې ډېر وختي وته را تیار و دې مخې ته ولاړ ورته ایها القطرب بس په دې نن د قطرب پرېوت ايش ولې دا ډېر محدثین دي او فقها دي نحویین دي چې په خپل نمونه نه دي مشهور استادانو چې کوم نمونه ورکړي په هغه مشهور دي راویانو کې راوی راځي محمد بن جعفر عبدالملک بن جریج محدث دی بصری ته راغلی ونه مجلس ته حدیث ولګېدل طالبانو ته پوښتنه کول خو په هغه کې د محمد بن جعفر سم شور جوړ کړی یو تپوس یې وکړو دویم یې وکړو لا یو ده به جواب پوره کړی ده بل تپوس یې وکړو بل به یې وکړو هغه ورته وایي اسکت یا غندر کړو تو چپ شه اسکت یا غندر بس په هغه محدث د غندر نوم پرېوته اوس د حدیثو په کتابونو کې راځي حدثنا غندر پوه شوې نو قدرت ده په مثلثات اول کتاب لیکلی یو منظومې لیکلی وه یعنې هغه الفاظ چې په هغې کې درې واړه اعراب جایز بیا دا په دوه قسمه دي یو متفق المعنا دی بل مختلف المعنا دی چې اعرابو بدلېدو سره معنا بدلېږي او دویم دا چې اعرابو بدلېدو سره معنا نه بدلېږي نو بیا وروسته علماو په دې کتابونه ولیکل دغه کتاب په متفق المعنا باندې علامه فیروز آبادي لیکلی دی دا غیر نوم دی الدرر المبثثه في الغرر المثلثه په کې 1500 الفاظ دي او هر یو لفظ کې درې واړه اعراب جایز نو دا زجاج لفظ په کې شته زجاج والانکسار فی الزجاج او دا ماتېدل پیدا کېدل په دې شیشه کې عقیب کسر انسان وروسته د ماتولو د انسان ده قید بذلک ودا د انسان قید په کې ځکه ولګو ليصلح محل الاختلاف چې محل خلاف متعین شي ورنځنور کې دا قصه ده فی انه هل للعبد فيه صنع ام لا چې د بنده په دې کې صنع شته او نشته وما اشبهه او یا چې د دې کوم مشابه دي کلمات عقیب یعنی د انکسار د دغه زجاج د علاوه چې د دې کوم مشابه دي کلمات عقیب القتل لکه د موت پیدا کېدل وروسته د قتل نه كل ذلك مخلوق الله تعالى دا ټول مخلوق د الله پاک دی لما مر ذکر دا خبره تیره شوه من ان الخالق هو الله تعالى وحده وان كل الممكنات مستندة اليه بلا واسطه وتمام ممكنات وسائط سر الله نه پیدا کړي بلا د واسطې پیدا کړي والمعتزله لما اسندوا بعض الافعال الى غير الله او معتزله چې کله دا خرابي وکړي چې د بعض افعال نسبت غیر الله ته وکړو قالوا ذوي ان كان الفعل صادرا عن الفاعل لا بتوسط فعل اخر بيقول دا فعل صادر وي د فاعل نه په توسط فعل اخر سره فهو بطريق المباشره دې مباشرت وي چې داري کې دا چې معنا واسطه والا فبالطريق التوليد مسك واسطه دې ته ویل شي تولید ویل شي لکه په دې مفتاح کې حرکت پیدا کېدل په واسطه د ید د حرکت سره ومعناه مطلب د دې دالي ان يوجب فعل چې واجب کی دا حرکت لفاعله د خپل فاعل لپاره د صاحب الید لپاره فعل اخر یو بل فعل چې هغه حرکت ته مفتاح دی که حرکت الید توجب حرکت المفتاح نو دغه کې اوس د مفتاح د حرکت خالق وي دا انسان پېښ وځي
فالألم يتولد من الضرب، إذا ألم ضرب پیدا کیږي د ضربنا او انكسار پیدا کیږي د کسرنا. وليس مخلوقين لله، او معتدلوي چې دا دواړه مخلوق دي د الله پاک. وعندنا الكل بخلق الله، زمون په نسبت باندې دا قتل او دا موت دا دواړه چې کوم دي د الله پاک په خلق سره دي. البته قتل کولو کې د کسب شامل دي، او دا موت چې په مرتب کیږي نو دې کې د کسب هم نه شامل. موت والله کله کله به ته یو کس سره صاحب دې سر وړي خدای به بچي پېښ وږي کنه. نو د موت خالق او خالق سره چې کوم دي څوک دی الله تعالی. د انسان په کې د کسب اختیار نشته. کوته چې دې ماخوذ ولې ماخوذ په خپل قتل اختیاري د خپل اختیار سره قتل وکړي د بل انسان پېښ وږي کنه. نو لا صنع للعبد في تخليقه، د بنده په دې رستنو په دې شیشه کې د ماتېدل پیدا کیږي چې په دې کې د خلق اختیار نشته. شارح په دې باندې نقطه لګولې ده چې دلته د لوین فکر لا صنع للعبد فيه قط، د دې انسان په دغه موت کې او دغه رنګي په دې انکسار کې اختیار نشته، نه من حيث الخلق و نه من حيث الكسب. ودلته شي لا صنع للعبد في تخليقه، التخليق دا قید په کې لګولې دي. وې د دې نه دا بوی راځي چې للعبد صنع في كسبه، د بنده د دې په کسب کې څه نه اختیار شته. حالانکه د بنده خو دغه موت کې او دغه انکسار کې د کسب اختیار هم نشته. همدا وجه ده چې شیشه راواشي د په کې دا اختیار نه چلیږي، د شیشه د اوس نه ماتېږي. پېښ شوه بېګنه. نو دا تخلیق دا قید نه دي لګول پکار. دلته دا عبارت په خپل عموم پرېښودل پکار دي. لا صنع للعبد فيه قط، د بنده په دغه کې د سر اختیار نشته، نه من حيث الخلق او نه من حيث الكسب. والاولى ان لا يقيد بالتخليق، دا خبره کوي چې اولاد دا چې مقید دي کې دا متن دی په تخلیق سره، لأن ما يسمونه متولدات، ځکه چې دي کوم مسما کې په متولدات سره لا صنع للعبد فيه اصلا، د بنده په کې د سره صنع نشته، لا تخليقا ولا اكتسابا. پېښ وکړه. اما التخليق هر چې من حيث التخليق په کې د اختیار نشي کې په استحالته من العبد، ځکه چې خالق انسان نشي کېدی، بنده خالق کېدل مستحیل دی. او من اکتساب او هر چې اکتساب دی په استحاله اکتساب ما ليس قائما بمحل القدره، ځکه دا محاله ده چې یو انسان د یو شي کسب وکړي او هغه مکسوبه شي د کاسب صفت نه وي، نه صفت د کسب بیا د کاسب سره قایمیږي. او دلته خو ماتېدل په دې انسان کې نه کېږي، شیشه ماته شي ښکته. پېښ شوه. نو ځکه وایي دا محاله ده چې اکتساب دی د هغه شي وکړي چې نه د قایم په محل قدرت سره، او محل قدرت دا فاعل دی. ولهذا وی چونکې د پکې کسب هم نه دی شامل، ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولها، بنده نه دی قادر، لا يقتدر العبد وعدم حصول دغه انکسار باندې، بخلاف افعاله الاختیاریه، بخلاف د افعال اختیاریه سره. چلو. والمقتول ميت بأجله أي الوقت المقدر لموته، لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه الأجل، لنا أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد، وبأنه إذا والمقتول ميت بأجله. أهل السنة والجماعة وایي چې انسان په خپل میت په خپل وخت باندې چې کوم دی وفات کیږي، په خپل وخت باندې مړ کیږي، د خپل وخت نه مخکې کیدی شي او نه وروسته کیدی شي. الوقت المقدر لموته، کوم وخت چې مقدر دی د مرګ لپاره. لا كما زعم بعض المعتزلة، دا څه نه چې څنګه معتزله ګمان کوي، من ان الله قد قطع عليه الاجل. پېښ وکړه. دلته عبارت کې مساله ده، عبارت کې دلته مساله ده. چا سره په خواني نسخې شته او په خبر والا زیړي چا سره دا کروڑه دا راوړه صاحب د لبراس د تصحیح کړی ده، ما ته دا ډېره پخواني نقطه یاد ده. ها ګوره دلته عبارت داسې دی مولوي صاحب، او دا ده چې کوم عبارت په حاشیه لیکلی اصل نسخه دا ده. ښه ګوره داسې دی، لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه الأجل. ګوره اخر کې داسې دی، لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله مد له الأجل والقاتل قد قطع عليه الأجل. عبارت داسې دی، داسې نه دی چې څنګه معتزله ګمان کوي چې الله خو د اجل وروسته 120 سال ته بوتلی دی، لیکن قاتل نو لګېدو دی په 13 کالو کې قتل کو. دا د معتزلو ګمان دی. نو موږ وایو نه، اجل د ده متعین دی، خو دې قاتل هم په 13 کاله کې وژني، دې مطلب دا چې د ده په تقدیر کې هم دغه 13 کاله لیکلي شوي. پېښ شوه. او خو دې قاتل نه وژني او په اجل کې چې کوم دی 120 سال لیکلي، نو قاتل کو پرلست لیکلي شي وژلی، هماغه 120 سال ته ورسي. او معتزله وایي چې نه، یو د سړي هغه اجل دی چې الله لیکلی ده په تقدیر کې 120 سال،
او کله کله دینه مخکې اجل احترامي راشي یو کس په حمله وکړي نو په دې شو کال کې وشي بیا دوه اجل شي بیا شو موږ یو اجل دی عبارت صحیح کې تاسو ښه لا كما زعم بعض المعتزله من ان الله امد له الاجل من ان الله امد ما نو بدول امد له الاجل والقاتل قد قطع عليه الاجل چې کوم سړي ته دا حاشیه مخې ته نه او په دې ځای کې ګډوډ کېږي ښه والقاتل قد قطع عليه الاجل دا د یو بل نسخې عبارت ده دا نسخه صحیح ده اوم لیکل کړه اوس خبره صحیح شو که صحیح نشوه ولګې دې عبارت کړه دا څه نه ده لکه څنګه چې ګمان کې معتدله چې الله پاک د اجل وګت کړو 120 سال والقاتل قاتل رو لګې د قد قطع عليه الاجل او اجل په دوانې ختم کو په دې ښکاله کې وایي دا ما په خو دا نسخه مخه تا او ما طالبانو ته دا اخلي دا د درې کالو شو دا اوس مخه ته کوي راته او مثلا باندې پېښ وکړه نو دا بداسي ښه لا كما زعم بعض المعتزله من ان الله قد قطع عليه الاجل قد امد له الاجل والقادر قد قطع عليه الاجل لنا موايو ان الله تعالى قد تحكم باجال العباد على ما علم من غير تردد الله پاک د بندگانو په اجلونو باندې خبر دی بغیر د تردد نه وبانه اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون او چې کله اجل د دی راشي الله پاک وي نو د دې د اجل نه مخکې ورستو کېږي چې نه د مخکې کېږي شي نو دا خو نسته د دوه اجل په کې چاره وستي واحتجت المعتزله دي اصل د پیشب خان به جوړو د معتزله د عادت ساده خبره واده نه ویلو اعلان جوړ کړه واحتجت المعتزله بالاحاديث الوارده معتزله وی موږ وایي چې اجل دی ونه دی بلکې انسان کله خپل اجل نه اوري ورستو کی او د عمر په وګدي وی حدیث کې راځي چې کوم انسان سره رحمی کې د عمر وسیوا کی کوم انسان سره رحمی کې د عمر وسیوا کی او بعض زرات چې کوم انسان بعض نه کې دغه په وجه به د عمر لري دا عمر خو الله پاک دې کې خو ډیر شي چې ډیر شي دې مطلب دا چې اجل بدلیږي شي تاسو ورته واحتجت المعتزله بالاحاديث الوارده في ان بعض الساعات يزيد في العمر في بعض الساعات الانسان عمره بدي وبانه لو كان ميتا باجله او بل خبر ذلك بشر انسان تقبل اجل مرشو لما استحق القاتل زمن نو قاتل وبيد زمني مستحق ذي كثير اتمم برغزي كيلو ولا اقام النبل اقام مستحق ويا ولا دية ندى دية ندى قصاص اذا ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه لك موت مقتول بخلقه وبكسب ذا سر ندى والدوي اعتراض وکړو والجواب عن الاول رومني اعتراض د مونږه دا جواب کو پیش وای چې اصل کې د په اجل کې داری کړي چې د انسان عمر ما سلوخ کړي د په دې تقدیر کې داری کړي خو چې دې باندې کې کیسه رحمی وکړي د دې نه کې او سره رحمی او دې تعهد په وجه باندې د عمر ما او یا کړه زم فکرې په واقعه په تقدیر کې خو چې مونږ وایو چې د سره رحمی په وجه باندې د انسان عمر سیوا کیږي نو دې په تقدیر کې لیکلي یا چې دې وسیله رحمی کې عمر به د سلوخ په ځای باندې سي او یا کړي خو چې سبب د عمر د زیاتېدو د تعهد جوړ شي د سره رحمی جوړ شي نو ځکه حدیث کې راځي چې څوک سره رحمی کې د عمر وسیوا کی دا صرف سبب دی نور د عمر سیوا په تقدیر کې لیکلي خدا تقدیر سیوا کول د عمر وجه سیه د تعهد کنه نو ځکه د تعهد او دغه کوم دی چې د رحمت نسبت شي دا یو معنی او بل جواب د خارج د دالي دا حدیث کې راځي چې څوک سره رحمی کې او خکې بعض تعهد کې د عمر وړيږي لکه مور پر سره خکې د دې عمر د ډیرېدو مطلب دا چې دی او پکې نه کېږي کې تقدیر کې څو نه لیکلي 50 کلو هغه عمر وایي لیکن په دې 50 کال کې باندې دوه ډېر نه کېو کې او خیرت له بدون سوګټ چې بل کسي په 200 کال کې نشي ګټلې نو د عمر د ډیرېدو دا مطلب پېښ وبګن والجواب عن الاول ان الله تعالى كان يعلم انه لو لم يفعل هذه الطاعه ذكر الله تعالى تفتح كتر دين دنا طاعته لكان عمره 40 سنه عمر بيسل ويختاله لكنه علم لكن فعلم كذا الله قدام حاصل وانه يفعلها شديد وسيله رحمك وذا طاعت بكي لهذا ويكون عمره 70 سنه الذي وجب له عمر او يا كان ولا بر بتقديرك ولكي ونسبت هذه زياده الى تلك الطاعه ذا ديرش كان عمر في زياده شو الذي نسبت مجازا لطاعت وشو بناء على علم الله تعالى ذكر الله تعالى تفتي شديد بلا طاعتك انه لولا بشريده ذا طاعتنا كلما كانت تلك زياده ديرش قالوا بنويا ودي بلا طاعت کې ذکر ول الله پاک او یا کړه تقدیر کې ولیکیا خبره پېښ وکړه خالي وانی ثاني د دویم د انسان خو کته په دې موت کې کسب هم نشته او خلق هم دې په ولې ګناګار دي نو موږ په دې ګناه شروع کې خو کسب شته کړه پېښ وکړه
نو دا او دا ګولۍ چلول په خپل اختیار سره کړي ټوپک په خپل اختیار سره راغستې دي نو د دې په وجه دې به محفوظ وي خو مرګ مرتب شو که مرتب نه شو خو ځان له خبره ده او عادت دا دی چې یو سړي مثلا دا کښېنې او ته پې د بر د تورو راچلې اوس الله پاک ښکته د ده سره کټ کړي که نه کټ کړي دا تا ته چې کوم سړی ښکته ناست دی او څټه یې ته ښکته کړی دی دا دې کې نه ستا کسب شته نه ستا پکې خلق شته خو عادت دا دی چې انسان دا سبب د تورې د تیرې استعمال کړي او تیرې وچلې الله پاک ورپسې خلق ته مسبب کوي نو دې چې دې ګناهګار دی په دې توره چلولو باندې ګناهګار او ته وایې چې بیا دا سټې ولې کټ کېږي نو الله پې قادر دی چې تخلف د هغه سټ کټ کولو وکړي خو عادت او سنت د الله پاک دا دی چې سټ کټ کوي لهذا ګناهګار خبره باندې پوه شوې وعن الثاني أن وجود العقاب والزمان على القاتل تعبدون چې تعبدي چې د وجود د عقاب او د زمان چې په قاتل باندې تعبدي دي لارتكابها المنهي ذكر مرتكب د منهي وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت او د وجه د هغه کسب نه چې د هغه فعل د کسب نه پس عادتا الله تعالی مرګ پیدا کړي بطريق جري العادت لکه الله تعالی سنت جاریه داسې دي فإن القتل فعل القاتل لكذا قتل فعل قاتل بكسب باعتبار د کسب سره وإن لم يكن خلقا باعتبار د خلق سره نه او په کاسب کې دا کسب کوونکی او په فعل مکسوبه کې کوم دی ګناهګار وي خبره باندې پېښ وکړه والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالى او موت قائم دی په میت پس یو مخلوق دی د الله پاک طرفنا لا صنع فيه للعبد لا تخليقا ولا اكتسابا د بنده په دې موت کې نه خلق اختیار شو نه کسب ومبدا هذا على ان الموت وجودي وبناء ذلك شيء دا موت وجودي دی بدلیل قوله تعالى خلق الموت والحياه دا اختلافي مسله چې دا موت وجودي دی کو ادمي دی نو کوم ذرات چې وجودي دی هغه دا دلیل پیش کوي خلق الموت والحياه او بعض ذرات چې موت عبارت دی د عدم حیات نه نو دا په نسبت باندې د موت ادمي دی نو بیا هغه د دې اشکال پیدا دی چې څنګه الله تعالی د موت ته د خلق نسبت کړی دی خلق الموت والحیات د خلق نسبت خو ته ذکر کړی چې موت څه شی دی وجودي دی نو ته موت ادمي څنګه ګرځي نو هغه د دې آیت جواب کوي چې د خلق الموت والحیات معنا ده قدر الموت والحیات او تقدیر د معدوم شي کیږي شي خبره باندې پېښ وکړه خلق الموت والحياة والأكثرون على أنه أدمي أكثر علماء وجد أدمي دي ومعنى خلق الموت قدره أو معنى خلق الموت فدغ وكس شيء قدره يا ومعنى خلق الموت قدره أندازيك وأندازك لما دوم شيء والأجل واحد أجل بيومنا كما زعم الكابي وداس ذلك سنش كابي قمان كي أن للمقتول أجلين فموت ذلو كذا كابي وجد مقتول لفرد وأجل دي القتل والموت يقتل له والموت وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت أو كشردي قتل نشن خام خادم جندي فادشي أغا وقت ورشكم ذا الموت ورازي بكي لا ده خبر غلطة چې په کوم وخت یې مړ شو بس دا د اجل کو دېرش کاله کې دې چې ووژنو ځواني مرګ کو بس دا د اجل دا نه چې اجل وروسته او مخکې چا قتل کو لکه ما زعمت الفلاسفه او فلاسفه ګمانم غلط کوي او دا وایي چې د انسان دوه اجل دي یو اجل طبيعي یو اجل احترامي دي اجل طبيعي 120 سال بس عام طور الله پاک د انسان د عمر مقرر کړی دی هغه کې د وجود کې دا تمام اشیاء کار ورکه په دې 120 سال شنو ګډوډیشن پکې راشي مرګ پر راشي دا اجل طبيعي او یو اجل احترامي دي چې څوک قتل کیږي نو دې د معتزله په مذهب کې لږ فرق دی نو موږ دا غلطه ده لا كما زعمت الفلاسفه ان للحيوان اجلا طبيعيا د حیوان د پر یو اجل طبيعي وهو وقت موت یو د مرګ وخت بتحلل رطوبته ذکا د رطوبت په جسم کې سیوا شو انتفاعي حرارته او حرارت ملشيه الغريزتين اغ رطوبت او حرارت په جسم کې خخري شوی لیکن دا چې کله په توازن چلیږي نو دې جمع دي او په توازن نه چلیږي نو بس دې مړ شي واجرا احتراميه نو د انسان د لپاره بل اجر احترامي دي بحسب الافات والامراض په اعتبار د آفات او امراض سره ځواني مرشي په آفات سره ځواني مرشي په امراض سره نو دا په اجر احترامي باندې مرشي چې طبيعي خو ډېر رسته پاتې شو هغه دې اون رسیدو دا عقیده غلطه ده اجل د انسان به واحد دی نو دې کو په هر زمانه کې مرشي دی په خپل اجل باندې مري خبر باندې پېښ شوی بس کوشش وکړو سبا ان شاء الله ادا به خبر کولو